او په ورځ دوه کې دغه اهلکارو ته سزا میلاو شي، د سمڅۍ د خلکو هغه دغه دې موشي، ننواتې دې موشي، او چې کوم ظلم او زیاتی شوی دی نو د هغې چې څومره تلافي کېدی شي، دغه خلکو دادرسي کېدی شي، هغه دې موشي. او موږ د دې ظلم خلاف به په هر محاذ او هر میدان باندې چغه اوچته ولاړ یو. جرګې خلاصه بیان کړه چې په دې کې ټول قومي سیاسي مشران د تاجر برادرۍ یو ښه نمایندګي موجود وه. په دې کې قاطع دغه دا وشوه چې موږ تیرو یو نیم کال یا لسو میاشتو کې په دې باجوړ خاوره باندې تاریخي احتجاجونه، پاڅونونه، مذاکرات او دغسې مطلب دا دی چې ډایلاګز د کور کمانډره پورې کړي دي او خبره دې ته راورسېده. اوس په دې نننۍ جرګه کې دا قاطع فیصله وشوه څنګه چې ګلکریم خان رئیسي ویلو د ننني تجاویزو په رڼا کې چې ورځني به کې به باجوړ امن کمیټي دغې تجاویزو ته تحریري شکل ورکړي او دا بالکل موږ یو داسې کوو چې هغه خلاصه یا هغه اخیرنی ټرننګ هغه اخیرني فیصله یو فیصله کن موړ دی، دې ته به فیصله کن شکل ورکړي، دا به ولیکي تحریر کې، د هغې نه پس به موږ د باجوړ امن جرګې یو پوره فل فلیج انشاءالله اجلاس راغواړو په دې هفته کې دننه انشاءالله. هغې کې به موږ د ټول قوم نه د باجوړ چې څومره ولس دی هغې نه به پرې موږ دستخطونه الو، نو دا به د ټول باجوړ یو تحریري موقف وي او د هغې نه پس اوس زموږ سره نورې موقع نشته دی. موږ دپاره بله موقع دا ده چې موږ د ریاست د ادارو سره موږ د آی جی اف سی نه واله د کور کمانډره پورې که ممکنه وه د آرمي چیف سره او د دې حکومتي اهلکارو سره یو اخیرنی د باجوړ امن جرګه به یو اخیرنی د مذاکراتو کوشش کوي چې موږ ته د دغه لیکلي تحریري نکاتو او د دغې شرایطو او د دغې مطالباتو په رڼا کې فوري امن راکړي. خوراکي خو ډېره ښه ده او که بالفرض ویې نه کوو نو نور موږ دا قوم انتظار نشو کولی. دا بیا فیصله ده انشاءالله چې د باجوړ امن جرګې په مشوره باندې به موږ د یو فیصله کن احتجاج دپاره هغه په باجوړ کې کوو، هغه پېښور کې کوو، هغه اسلام آباد کې کوو. بیا به انشاءالله موږ د یو فیصله کن احتجاج دپاره کال ورکوو چې هغه احتجاج به بیا زموږ لامتناهي لکه او هغه به یو فیصله کن او په هغه کې به بیا موږ د باجوړ دپاره چې امن نه یې راوړی زموږ هغه درنه یا هغه احتجاج یا هغه به د هغې وخته پورې جاري، هغه به انشاءالله بیا د باجوړ امن جرګې په دغه باندې کوو. هغه به زموږ اخیرنی اپشن یا الله وکړي چې او د دې دپاره موږ په دې باندې دغه چې موږ کوشش کوو چې په میاشت کې دننه موږ دا ټول پراسې سر ته ورسوو. الله دې وکړي چې په مذاکراتو باندې د باجوړ دا ستونزه د بدامنۍ زموږ حل شي. خو خدای مکه که په مذاکراتو ونه شوه نو بیا به موږ باجوړ ولس د باجوړ امن جرګې په فیصله باندې د هغوی په مشوره باندې انشاءالله یو فیصله کن دغه ته ځو، د خیره سره احتجاج ته به ځو. هغه چې په هر ځای کې وه دغه د نننۍ باجوړ امن جرګې خلاصه شوه او حاجي صاحب ویل چې کومه د سمڅۍ دغه شوې ده نو پاکې یو جرګه پرون د ډي سي صاحب سم میلاو شوې ده، هغوی خپل شرایط هم هلته ایښودي دي، ډي سي صاحب هم یقین دهاني ورکړې ده او موږ هم د هغې تایید کوو چې دغه ډېر لوی ظلم شوی، زیاتی شوی دی او په ورځ دوه کې دغه اهلکارو ته سزا میلاو شي، د سمڅۍ د خلکو هغه دغه دې موشي، ننواتې دې موشي او چې کوم ظلم او زیاتی شوی دی نو د هغې چې څومره تلافي کېدی شي، دغه خلکو دادرسي کېدی شي، هغه دې موشي. نو موږ د سمڅۍ د دغه ظلم چې شوی دی په باجوړ کې بل ځای کې کوم ظلم کېږي د هغې هم باجوړ امن جرګه د دې قوم د دې غم د دې درد کې برابر شریک دی او موږ د دې ظلم خلاف به په هر محاذ او هر میدان باندې چغه اوچته ولاړ یو. ډېره مهرباني او ډېر